سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان وی عاقل وگولی سماتا مرگن پریدی سڑک پل رضاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا ڈیرے ماں تکڑی مرائی دا خبر جنو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعرہ تکبیر ڈیرے ماں تکڑی مرائی دا خبر جنو چه دا خبرہ بینا لیدل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسیداراتا پجوان دلے توبہ باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نش مولاتا دا کلام ورز دی تیرا پشمائی کرش پل خوابا خدا بکل یادوی خانہ خرابا کپوئیگی پا شتاب شتاب دیتل دی غافل مشد دے دہر لشتابا پا حقی جہان بسرنگ جواب ورکڑے چپا دی جہان عاجز یہ لجوابا دکا غاز پا کشتی وینز سرا پندو کے پسر دیو داغی مالک تا شپارس کولو تاوا دیتا سوچو کئی کور تا چورا سیدھ دروازے اٹھا کولا سڑے رہوت علیک سلیک وشو خیر شسے ورطے داستا خادمہ دا تبینی ولی دا وقتیم دیر تیر کو دا پندو کے راوڑیم نشو او زی شپارسم کوم کدیلت سزا ورکیا مال راکا خوچ دیتا سونوائے یہودی فوراً دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپو کی پریوت او ویوی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول جمعیت علماء اسلام ستر مشر انجمن قرآن و سنت پېښور سرپرست اعلیٰ استاد العلماء مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دست راز اور شعلہ بیان ممتاز عالم دین مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب جنازہ د پېښور په قیوم اسټیډیم صدر کې په سخته سکیورټۍ کې ادا کړې شوه. جنازه کې په لکو خلکو ګډون کړی و. جنازې مونږ نه وروستو خپل کلي در آدم خیل کې خاورو ته وسپارل شو. مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب کال 1920 کې در آدم خیل کې زیږېدلی و او اپریدو قبایل سره تعلق لرلو. مولانا محمد امیر بجلیگر یو دینی او مذهبي کورنۍ سره تعلق لرلو او په کال 1950 کې دارالعلوم سرحد نه فارغ التحصیل شوی و او تر ډیر وخته پورې خدای بخښلي هم په دې مدرسه کې مشر و. مولانا محمد امیر بجلیگر د ملک په ګوټ ګوټ کې یو شمېر شاګردان وو. خدای بخښلي د امریت خلاف ډېرې هلې ځلې هم کړې وې او جنرال ضیاءالحق په دور حکومت کې څو کالو پورې جیل کې هم بندیوان کړی شوی و. سید احمد شهید او شهید محمد شهید نه راواخلي تر اوسه پورې د دینی خلکو د اسلامي خلکو د اسلامي تحریکونو مرکز پاتې شوی او نن تاسو وکتل چې یو عام الحمدلله د علاقې یو مقامي علم و خو د دې خلکو د اسلام سره او د دین سره د مینې په بنیاد باندې الحمدلله زرګونه او لکونه خلک د په جنازه کې شریک وو. د ټول ښار ټول صوبه خیبر پښتونخوا چې ده دړمنه ده غمجنه ده خو به دا حق لاره ده او عالمو د علماو تربیت یې کړی و علم ورکړی او د پېښور دپاره خو یې روح روا و. د دې د جنازې اکثریت د دې حقایق د حق دلیل و چې ډېر لوی عالمو ډېر خدمت یې کړی د اسلام او د سیاسي جدوجهد کې د دې یو حصه وه. جیل ته هم تللی و. د حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ملګری و د هغې سره یې وخت تېر کړی و. زه دا وایم چې نن موږ دلته پېښور کې یتیمانان شو. په هره طریقه باندې د هغوی کوشش دا و چې دا خلک په رای راست باندې راشي. کله کله به ما ته ووي چې دا زه چې کله کله کنځل وکړم په تقریر کې نو دا کنځل هم زه د دې غوسې نه کوم چې دا خلک نصیحت ولې نه مني.
زه ورته سمه خبره کوم. چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دغم آوازی پختون خواکی لارو بر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے گویا دو حق آواز تختی دل غیر غماز گویا دو حق آواز تختی دل غیر غماز دا حق وینا پلاس پوشان لدو عمر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دا غم آوازی پختون خواکی لارو بر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دو ظالمانو پاسرائے دا اسمان تندر و بائر دو ظالمانو پاسرائے دا اسمان تندر و بار جبائی تور دا خالد و بہادر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے جبائی تور دا خالد و بہادر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دا یو تاریخ دا دنیا درا روان دا پخوائے دا یو تاریخ دا دنیا درا روان دا پخوائے دا ہر فرغون سرا موسیٰ پخپل نمبر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دا غم آوازی پختون خواکی لارو بر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے حصو با پاتی ناشی بچدا آجل دغاشی حصو با پاتی ناشی بچدا آجل دغاشی سکباشی پاتی چیزا منگا پیغمبر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے سکباشی پاتی چیزا منگا پیغمبر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دا غم آوازی پختون خواکی لارو بر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے لویو واڑو جڑولی زوانو زڑو جڑلیا لوی اوڑو جڑولی زوانو زڑو جڑولی نن مولانا محمد عامر دا پیخاور لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے نن مولانا محمد عامر دا پیخاور لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے دا غم آوازی پختون خواکی لارو بر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے چغی ناری شویتا دنیا نبی جلی گر لاڑوئے پلوی سافر لاڑوئے تاج محمد وائی رورا اے
ناصر خان گورا تاج محمد وائی رورا اے ناصر خان گورا دغا صاحب لکا تنور د مازی گر لاړو پلوی سافر لاړو چغی ناری شوتا دنیا نبی جلی گر لاړو پلوی سافر لاړو دغم آوازی پختون خوا کی لارو بر لاړو پلوی سافر لاړو چغی ناری شوتا دنیا نبی جلی گر لاړو پلوی سفر لاړو. او دا د مولانا محمد امیر بیجیگر صاحب چې څومره خدمات دي نو هغه د شعر په الفاظو کې دي چې یو سړی رانه تپوس وکړو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړي ته په قبر کې ښایي دا رښتیا دي؟ مل دا خو حدیث کې راغلي ما كنت تقول فی حق هذا الرجل مړي ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق دې څه خیال په دنیا کې نو که تا د هغه د زلفو او د هغه د چهرې عشق کړی په دنیا کې خو به وایي چې هذا محمد رسول الله ٹھیک شو نو ما ورته وی چې ته به ورته څه وې نو ما زه به ورته وایم د ملایکو ته چې بو مې ځای دلبر لا بو مې ځای دلبر لا لاس تړلی په تعظیما بو مې ځای دلبر لا بو میں زئی دل برلا لاستڑ لے پتازیما بو میں زئی دل برلا اوس په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ته ټول لاړ شي کنه ٹھیک شي خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما بیا نم دے بجلی گر زما شوے خاوری پا سر زما نم دے بجلی گر زما شوے خاوری پا سر زما کلبا نظر کړي په یتیما کلبا نظر کړي په یتیما. لیګر د پښتونخوا یو پیژندل شوی دینی عالم دی او د بیان یو ځانګړی اسلوب لري او دا ظرفیت لري چې ډیر خلک په ځان راټول کړي د هغوی پام ځان ته واړوي او تر ګنټو ګنټو یې بوخت وساتي. مولانا بجلیګر د دې لپاره هم مشهور دی چې هر چا ته سپینه سپینه خبره کوي او ډېرې داسې خبرې چې نور ملایان یې په ابجدو کې کوي دی په ازاده او په ډاګه کوي خو پر ده باندې دا نیوکه هم کیږي چې د میرمنو خلاف په نامناسبه ژبه خبرې کوي. د نوموړي سره خالد خان خیشکي مرکه کړې او ډېرې پوښتنې یې کړې. مولانا صاحب که دا مراته ووایي چې